لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. محترم المسلمانان ډېر زیات د خوشحالۍ موقع ده. حقیقت کې خوشحالي همدا ده چا چې قرآن واورېدو او چا چې قرآن ووایي او چا چې ختم وکړو د هغوی دپاره ډېره خوشحالي ده او د عامې مجمع او د محلې دپاره هم خوشحالۍ خبره ده. د دې وجې الله تعالی قرآن کې فرمایي قل بفضل الله وبرحمته فبذلک فلیفرحوا. اے پیغمبر دوی ته ووایه چې په فضل د الله تعالی او په رحمت د الله تعالی چې دا قرآن دی او دا شریعت دی تاسو ټول دې خوشحاله شئ. نو موږ له خوشحالي هم په دې پکار ده. اصل خوشحالي همدا ده چې الله تعالی موږ ته د نیکو اعمالو توفیق را نصیب کړي او موږ یې وکړو. او الله آخر کې فرمایي هو خیر مما یجمعون. دا قرآن اورېدل او قرآن ویل دا ډېر بهتر دي د هغه نه چې دا خلک یې جمع کوي. نن موږ تاسو وینو دنیا خلک څه پسې دي. د هر څه نه قرآن بهتر دی. الله تعالی قرآن له عزت ورکړی دی او د بیا د رمضان میاشتې له هم فضیلت ورکړی دی. څومره آسماني کتابونه الله تعالی نازل کړي دي الله تعالی په دې رمضان کې نازل کړي دي. او قرآن دوه پرې نازل شوی دی. یو پرې د لوح محفوظ نه بیت العزت ته او بیا رمضان کې چې دلو لږ په دېرش کاله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په وختل جبرئیل علیه السلام راوړي. نو د برکت کتاب هم دا دی، شفا هم پکې کې ده او د وخت تر قیامت پورې دا یو کتاب دی چې د مسلمانانو لپاره الله تعالی د قانون یو وګرځوي چې ژوند به پکې تېروي. او فضیلتونه خو ډېر دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سحر کې تپوس کې صحابه کرام ټول ناست دي. وایي بېګا شپې چا اوږې له ډوډۍ ورکړې ده نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پاڅېد یا رسول الله ما اوږې له ډوډۍ ورکړې وه. بیا تپوس کوي بېګا د شپې چا د دماغ تپوس کړی دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پاڅېد یا رسول الله ما د دماغ تپوس هم کړی دی. دا وایي بېګا د شپې چا د جنازې لمونځ کړی دی او د یو روح مسلمان جنازه یې کړې ده ابوبکر صدیق بیا پاڅېد یا رسول الله جنازه مې هم کړې ده په دې یوه شپه کې دا ټول اعمال تا چې کوم یاد کړو دا مې کړي دي. نو بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خپله فرمایي وایي یا رسول الله بقیه شپه نه ده پاتې وه وایي ما ډېر کوزه کېږم نو د سحر جمع به رانه پاتې شي او تهجد به م رانه پاتې شي. نو زه راولګېدم او د قرآن تلاوت مې کوم. څه مې کول د قرآن مجید تلاوت مې شروع کړ او تر سحره پورې د قرآن ولوستو. تر سحره پورې قرآن ولوستو. وایي ښه وایي جبرئیل علیه السلام پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي وایي بېګا جبرئیل علیه السلام سل پیرې ماله راغلی دی. څو پیرې؟ سل پیرې ماله راغلی دی او ما ته یې وي چې ابوبکر زما سلام وایه ابوبکر زما سلام وایه او بیا فرمایي جبرئیل علیه السلام وایي چې ما سل پیرې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه شونډې مبارکې خپل کړي دي. د څه د وجې؟ د دې کتاب سره د دې قرآن د وجې الله تعالی د هر چا ته دا نعمت نصیب کړي. او بیا زموږ په امامانو کې څلور امامان دي احمد بن حنبل متعلق راځي الله تعالی سره یو کم سل پیرې ملاقات کړو په خوب او تپوس دې په آخرت کې راکوي وایي یا الله ستا د بندګان یو خاص عمل راته وښایه چې ستا د بندګان تا ته په دې باندې ډېر نږدې کېږي. نو الله تعالی ورته څه فرمایي احمده په څه باندې دې قرآن دا زما بندګان ما ته نږدې کېږي. ولې دا قرآن دا زما د خدای دا زما کلام دی او زما خبرې دي. نو چې دا بندګان کلام وي او قرآن وي دا بنده به ما ته ډېر نږدې کېږي. نو دی خو
د حدیث استادانو د تاسو کې کوي وی یا الله څوک په پوهیږي او په نه پوهیږي په معنی په پوهیږي او په نه پوهیږي او وایي نو اي الله تعالی په خوب کې وی احمد څوک په پوهیږي او په نه پوهیږي چې تلاوت کوي دا بنده بابا د دې چې موږ د دې فضیلت لږه خبر دي چې ورته د قران یو حرف څه شی دی یو الف دا د لم دا ور عبس نه فضل ندی ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د قران یو حرف اولس ولولي الله تعالی په یو حرف باندې لسمه کې ورکړي په یو حرف باندې او بیا هغه د حدیث کې وایي زدا نو هغه چې الف لام میم یو حرف دی بلکې الف ځان له حرف دی لام ځان له حرف دی میم ځان له حرف دی صدا په دې یو ټکی باندې دیش نه کوي په یو ټکی باندې دیش نه کوي بل کې الله فرمایي من جاء بالحسنه فله 10 امثالها چا یو نه کړو یو الله تعالی وی د یوې په بدل کې نس ورکوما یوې په بدل کې نس ورکوما او بیا په رمضان کې الله پیغمبر علیه السلام فرمایي الله تعالی یو عمل یو پیدا ورکړي مسلمان په دې خوشاله شو چې موږ تعاوی وکړي موږ خپلو وکړو موږ اعتکاف وکړو موږ صدقات وکړو الله تعالی د تعریف سره موږ څنګه راځي الله تعالی دا غي سره موږ څنګه راځي نو فرمایي پیغمبر علیه السلام موږ زلانه موږ غواړي تعالی یو ورته باندې ځان لري ځان لري ځان لري په دې کې نقطه وایي او هغه نقطه راغله په قرآن کې فنورم بلاته کیو قل هو الله احد والحمد لله الف لام میم د رسول الله ودی نو دا د دې د واجبي چې موږ وایو الف لام میم الله کویږي په معنا د دې حروف موږ سره مانم نشته دی موږ سره دې ټکی معلوم نشته چې هغه پد نشته چې دې سمانه ده علماء چې دې تفسیر کوي نو دا معنا کې د دې الله کویږي په معنا د دې حروف نه چې معنی پته راته نشته او تاسو په تلاوت باندې الله تعالی ورسوي یو حرف باندې لس کوي مسلمون خوشاله شو په قرآن مجید کې څومره حروف دي 3,23,670 حروف دي په قرآن 3,23,670 حروف دي هغه ټول په ډېر د څو په منډه ومنه تاسو واورېدل الله تعالی خپل دربار کې قبول منظور نو حقیقت کې دا د خوشاله خبره ده حدیث سے مثال کے طور پر وہی نو حدیث کے راضی کہ چا امام ہوئی د امام قرات دا د مقتدیانو قرات د امام قرات دا د مقتدیانو قرات ته چې په دې باندې حافظ صلی الله تعالی ورته الله تعالی یو رجوع کله سکی هغه هم ورکي یا دا یو حرف باندې لس لګي په دا د ناغلی ولا بشوي او حافظ قرآن نه الله تعالی سوال کوي چې څوک د قرآن یاد کی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک دا قرآن یاد کی په یاد باندې او د دې حلال حلال وګڼي حرام حرام وګڼي الله تعالی په ورځ د قیامت دې حافظ قرآن ته وایي چې د الف لام میم شروع کا الحمد لله شروع کا او الناس ختم کا او دغه د کستا مقام او دې حافظ قرآن ته الله تعالی په ورځ د قیامت وایي دنیا کې ځان کولې ولې آیات ساتل ډېر ګران کار دی ولې دنیا کې ځان کولې مهنت کې کړلې د دې سره چې تا زما کلام یاد کړلې د دې سره په تعالی زموږ سر کومه چې الله تعالی پرون د محشر د هیڅ شفاعت نه قبلې هغه مثال په تور پر ډیر راو نو هغه وسره ډیر مالدار دی الله یې نه قبلو او یو حافظ قرآن د چې الله تعالی ورته یو لګل کله کې ودرېګا دا مهنت کړې ستاسو اجازه ته چې تاسو کا د لسو کسانو شفاعت او جنت ته بوزا د لسو کسانو شفاعت وکا او جنت ته بوزا بیا یو عالم فرمایي چې عالم دی عبد الله شاه سے وی دنیا کې موږ تاسو وګورو یو کس یو ایمانی دی چیرمن دی هغه یو نس کوټې ملو شي چې دې کې خپل کسان بلکی کا یا راوځي بیا غي باندې لس کس برتی کی بیا وروه تاسو چې کاکا ولې د دې د مانم پټار دي کنه ته زما حق جوړيږي دې وایي چې دا خلاص خلاص شوي
ورته وایي چې په دې محکمه کې دومره پاتې کېږي نو خلاص خو به دې رسي که نه. نو دې ورته څه وایي؟ دې ورته وایي چې زه کوشش به درله وکړم چاته به وینا وکړم خو اردن نه به دې کړم. نو چې دنیا کې خلک اردن نه کوي آخرت کې حافظ قرآن باندې څرنګه دې به خو یو ځل وغورځوي او الله دې وکړي داسې. د دې اوچت شه دا خو د حافظ قرآن سره فضیلت دی. د دې نه اوچت شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا حافظ قرآن دا یو کس چې د نور محنت وکړو او د قرآن مجید علوم یاد کړل، حدیث یاد کړل، تفسیر یاد کړل، نو الله تعالی به دې عالم ته وایي دا عالم به برز د محشر وایي وایي الله زما خو ډېر کار یو کار کړي ډېر خلک مې وو ډېر مې مقتدیان وو ډېر مې رشته داران دي چا ته څوک به بولم خلک به رانه خفه کېږي. الله تعالی به وایي تا محنت کړی دی په مخ د ځمکه باندې زما دې ته ودرېږه او ته چې څومره بوتله غواړئ نو څه وکړه جنت ته بوځه. چې څومره بوتله غواړئ جنت ته بوځه. خو دا به هغه خلک وي چې په دنیا کې هم د حفاظ کرامو سره او د علماو سره ربط ساتي، د دوی سره مینه ساتي او که چېرې دوی سره دشمني ساتي نو آخرت خو څه کې دا حافظ قرآن به ورسره دنیا کې په پوله هم لاړ نه شي، په لاره به هم ورسره لاړ نه شي. ولې ما سره ما ته تیر وې ما سره جنګ کې ما ته سپک ګورې او زه به د آخرت کې څه کومه راکاږم نه. الله تعالی دې له فضیلت ورکړی دی نو کوشش به دا کوو الله تعالی دې دا اعمال څومره چې موږ تاسو وکړو په خپل دربار کې قبول کړي. حقیقت کې د الله تعالی د زموږ او ستاسو دپاره د بخښنې دپاره بانې لټوي چې ولې دا بنده به اوس اعمال وکړي، اوس به څوک توبه وباسي، اوس به ما طرف ته راشي چې زه څه وکړم دې ته بخښنه نصیب کړم. خو بندګان څه دي هغه پوره دي د الله تعالی نه غواړي نه د الله تعالی نه غواړي نه چې الله زه کمزوری یم کمې کوتاهۍ مانه شوې وي او الله ستا په در کې ستا د حضور کې توبه وباسمه چې الله توبه راته معاف کړي، ګناهونه راته معاف کړي او دا اعمال مې الله قبول کړي او بخښنه راته نصیب کړي. نو کوشش به دا کوو ځان به اوچت نه حسابوو، الله تعالی ته عاجزي وښیه، ځان به ښکته حساب کړو، الله تعالی باندې به خپل ځان وبخښو. ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چې چا باندې د رمضان میاشت تېره شوه او ډېره غوره لاړه څلور ورځې به پاتې دي، په چا چې د رمضان میاشت تېره شوه او د ده بخښنه ونه شوه ډېر بدقسمته دی، ډېر بدقسمته دی چې د بخښنې نه محرومه پاتې شو. او بیا بل ځای کې حدیث کې رسول الله فرمایي چې هلاک دي شي برباد دي شي هغه کس چې په چا د رمضان میاشت تېره شوه او د ده پکې بخښنه ونه شوه. نو بخښنه الله تعالی خیراتي وکړي نه کوي چې موږ د ده پراته یو، موږ د اعمال نه کوو، موږ د تلاوت نه کوو، موږ چې د خپلو روژه نه نیسو، موږ د ذکر او عبادت نه کوو، موږ د تراویح نه کوو، موږ الله ته جایز نه د الله نه غواړو نه او په پرې کې به الله تعالی به څه لس کې به زموږ نوم راشي چې بس دا وشو نو داسې بخښنه نشته نه. لږ به ځان کړو په دې خپلو ګناهونو به ستومانه کېږو، وایو به الله ته دا چې دا ګناه ده دا ده نه کوم دا آینده به عزم کومه چې نه به کومه. نو هغه به الله تعالی موږ او تاسو ته بخښنه نصیب کوي. نو کوشش به دا کوو چې ور داسې نه شي چې بس څنګه مخکې رمضان نه مخکې وو هغه شانتې اوس یو نه. او د خپل عمل به لږ سوچ کوو، خپل ژوند خپله زندګۍ به لږ سوچ کوو. خبرې موږ ډېرې اورو، خبرې موږ به ډېرې اورو، موږ سره ډېر معلومات دي. وګورئ هغه عالم د ولې دې نه وي په معلوماتو خلاصېده نشته. ګورئ اصل کې په معلوماتو خلاصېده نشته. او د دې مثال داسې دی، مثال ضرور کړي چې یو کس ولاړ دی او د دې هغه بل کس تېرېږي دی ورته وایي صاحب ته شه ګاډي ځي راځي ته لږ صاحب ته شه. دی جواب کې وایي ما ته پته ده زه خبر یم چې په دې روز په منځ کې ودرېږي نو ګاډی دې ووایي. نو ده ته پته ده چې په دې په منځ کې ودرېږي نو ګاډی وایي، خو که چېرې دی صاحب ته کېږي نه نو ګاډی به ووایي. نو خبره مې دا ده که موږ وایي چې موږ ته پته ده، موږ ته معلومات دي او موږ د دې دومره فضیلت دی او دا دي دا دي دا ګناه ده دا ثواب دی، خو چې عمل کې نه راولو بیا فایده نشته. نو کوشش به دا کوو څومره خبرې چې ده نو اورو هغه په عمل کې هم راولو. دا خپل مسجد دا په اعمالو باندې هم ابادو، دا خپل مسجد به په اعمالو باندې چې ده نو انشاءالله هم ابادو. څومره ماشومان دلته کې راځي، یو ترتیب شروع دی، الله دې قایم او دایم وساتي.
الله دې هغه ملګري هم خوشاله کړي او تازه ساتي څوک چې په هغې کې تعاون کوي او دا الله تعالی دې له یو ترتیب چې دی نو جوړ شوی زموږ تاسو محنت کوو الله تعالی دې ورته نور هم چې دی نو توفیق ورکړي الله دې مضبوط کړي مولوي صاحب راغلی دی قمردین مولوي صاحب انشاءالله هغه به ته دعا کوي الله دې په دې لږو خبرو باندې د عمل کولو توفیق رانصیب الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله وبحمده سبحان الله والحمد لله اللهم يا ربنا تقبل منا هذا تلاوة القرآن مع سائر التلاوات اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن ونجنا من النار بالقرآن اللهم يا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من حولنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والظالمين یا الله دا ختم القرآن په خپل دربار کې قبول او منظور کړي یا الله څومره مسلمانانو دلته چې ستا کلام سره محبت وکړه ستا د کلام په محبت باندې دې قیام وکړو قیام اللیل تراویح یې وکړه الله د دوی دا ودرېدل دا محبت دا ولاړه قبول او منظوره کړي الله ستا چې څنګه وعده کړې ده چې قرآن او رمضان دا شفاعت کوونکي دي او شفاعت ستا په دربار کې د دوی قبول دی یا الله زمونږ د دوی ټول دا ولاړ ختم القرآن د خپل رضا دپاره سبب د مغفرت وګرځئ الله د ټولو په دې ولاړه کې برکت واچوي په ژوند کې برکت واچوي الله د خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کړي الله په برکت د ختم القرآن زمونږ د حاضرینو مجموع د ختم کوونکو ټول ګناهونه معاف کړي الله ټولو ته مغفرت او بخښنه نصیب کړي الله مونږ ټول د جهنم نه بچ کړي او د جنت مستحقین مو وګرځئ الله مونږ ته د ټولو د نیکو اعمالو توفیق راکړي الله مونږ زمونږ ټولو د قرآن سره محبت پیدا کړي الله څومره حفاظ کرامو چې د قرآن سره محبت وکړو د قرآن خدمت یې وکړه الله د دوی د خدمت د خپل رضا سبب وګرځئ الله د دوی په ژوند کې برکت واچوي د دوی په علم او پوهې کې برکت واچوي الله د دوی په تقوا او دیانت کې برکت واچوي الله د دوی دا ټول خدمت او محنت او حقانیت د خپل رضا لپاره وګرځئ الله په برکت د دې قرآن د دوی د پلارانو په عمرونو کې د مور او پلار د مشرانو کشرانو ټول په عمرونو کې برکت واچوي الہ العالمین امین څومره مسلمانان چې په هر ځای کې ستا د دین خدمت کوي د قرآن که هغه په تراویح کې ختم القرآن دی که په تفسیر سره وي الله د ټول امت د فرد د مغفرت او د بخښنې سبب وګرځي الله د ټولو دا محنتونه محبتونه خدمتونه قبول او منظور کړي الله په برکت د قرآن د حاضرینو مجموع د ټولو بخښنه او مغفرت نصیب الله د ټولو حاجتونه ضرورت د خپلو خزانونه پوره کړي الله د ټولو پریشانی مشکلات ختم کړي ستا د پیغمبر حدیث مبارک دی چې په وخت د ختم القرآن کې او دعا مستجابه د الله رب العزت قبلې ای کریم ذات زمونږ په دعا باندې ستا ته درخواست دی اللهم یا ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین الله زمونږ دنیا او آخرت دواړه ښایسته کړي الله مونږ ته به د عمل جهنمیان وي الله د قرآن په برکت هم د جهنم نه بچ کړي د جنت مستحق مو وګرځئ الله که ته زمونږ نه خفه یې الله د قرآن په برکت ته زمونږ نه راضي شي دا زمونږ نه قبول او منظور کړي الله څومره کسان چې ستا د دې کور سره محبت کړی دی دا جومات داسې نه و پروسه کال دی نه کمزور او بل کال بیخي وجود نه الله د قرآن سره او د رمضان سره او ستا د کور سره محبت ستا د رضا سبب ګرځي ستا د دین د شعایرو نه دی الله دوی ته د دې محبت اجر ورکړي الله د دوی د دې صدقاتو د خیراتونو په بدل کې د دوی په مال کې برکت واچي الله د دوی د اخلاص په برکت د دوی په اولاد او صحت کې برکت واچي الله دغه خلک ډیر کې الله د امت ټول مسلمانانو مالونه قبول او منظور کې
یا الله دغه مالونو کې برکت واچي، د دې په ژوند کې برکت واچي، په اولاد کې برکت واچي. چا چې مالی جاني تعاون کړی وي، چا چې خپل وخت ضایع کړی وي، محنت خدمت یې کړی وي، الله د دې ټوله سعی قبوله کړي. الله د دې ټوله دغه اخلاص قبول منظور کړي. الله سبب د خپل رضا او د کامیابي د دواړو جهان یې وګرځوي. څومره مسلمانان چې په دې ختمه کې بعضې ورونو ډېر اخلاص کړی دی، صدقې، محنت او محبت د قرآن او د ختم سره، الله د دوی د اخلاص د خپل رضا او د محبت سبب وګرځي. الله دوی ته د دې محبت نعم البدل ورکړي. الله دوی ته د دې محبت د اخلاص په بدل کې الله دوی سره محبت وکړي. الله د دوی مال او صحت او اولاد کې برکت واچي. هر قسم دشمن ځنې ذلت او موذي بیماریو ځنې امن او امان کې محفوظ وساتي. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام. دې جماعت کې حافظ صاحب دې ورسره ملګري دي. د الله رب العزت د کلام خدمت کې په اخلاص سره الله د دې د اخلاص قبول منظور کړي. الله مزید د دې په حرکت کې په دې نقل کې برکت واچي. الله ته استعداد کې برکت واچي. کوم کسان چې دوی سره مینه کوي، دا د یو لاس نټق نه وځي، یو د خپل ځان وقف کوي، بل به د دوی خیال خاطر ساتي، نو دا دین به روان وي. کوم خلک چې دوی سره محبت کوي، د دوی مالی تعاون کوي، د دوی خیال ساتي، الله د هغوی په مال او کاروبار کې برکت واچي. الله هغوی بند بیړۍ روانې کړي. خدای د غیب او د خپل خزانو نه ثواب وکړي. الله په دې دغه اخلاص د دوی د خپل رضا سبب وګرځي. الله د هغوی د زړونو مرادونه مقصدونه پوره کړي. یا الله د فتح د عزت ژوند نصیب کړي. الله ستا قرآن پیغمبر علیه السلام فرمایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. ورونو ډېر په اخلاص باندې د داسې خلکو سره محبت کوي. اصحاب کهف روانو غار ته په لاره کې سپی ورسره روانو. هغې سپی په کاڼو ولي چې څه نه تا پسې بل سپی راشي من پسې، نو موږ به رسوا شو. د وخت بادشاه کافر ته به پته ولګېږي. نو هغه سپی ورته ګواه شو اني احب الصالحین، زه ستاسو غوندې خلک خوښوم چې تاسو ایمان والا یې ښه خلک یې. علما فرمایي چې دا سپی به هم د دوی د محبت په وجه جنت ته ځي. ورنو چې سپی د ښو خلکو د محبت په وجه جنت ته ځي، نو موږ به د علماو د حفاظو په محبت جنت ته نه ځو. الله رب العزت د موږ او تاسو سره د قرآن د حافظ د عالم محبت پیدا کړي. والله د موږ ته د داسې خلکو متابعت او مجالس او محبت نصیب کړي. څومره چې بیماران دي الله ته شفای کامله عاجله نصیب کړي. څومره چې قرضداران دي الله د قرض نه اخلاص کړي. څومره چې مسافر دي الله په خپل سفر کې محفوظ او خوشاله تر تازه لري. د سفر مقاصد ټول پوره حل او فصل کې د خیر عافیت سره خپل اهل او والسانو ته په خوشحالۍ سره واپس راولي. شیر زمین کاکا ته دعا وکړي الله رب العزت ته جنت الفردوس نصیب کړي. ډېره بیماري تېره کړه، ډېر وخت الله هغه بیماري د ګناهونو کفاره وګرځي. الله دا د جهنم نه د نجات او جنت ته د تلو سبب وګرځي. څومره چې امت بیماران دي الله ټول د شفای کامله عاجله نصیب کړي. څومره چې وفات شوي دي الله ته د جنت الفردوس نصیب کړي. الله د فلسطین مسلمانانو امداد او نصرت وکړي. الله ته حفاظت وکړي. الله ته د ابابیلو د صاعقو په الله نصرت او امداد سره دغه اسرائیل تباہ او برباد کې فلسطین ته نخلاص کې. الله امت مسلمه کې اتفاق او اتحاد راولي. سره یو کې په سر د ځمکه اسلامي او قرآني نظام راولي. الله د پاکستان د ملک شرعي نظام شرعي حکمرانان عادلان مقرر مسلط کړي. الله څومره چې د ملک او د عوام خلاف د دشمنانو ظالمان دي الله ته هدایت وکړي. الله کې هدایت د قسمت کې نه خپل ګرفت کې ونیسي، د عمل ته روزګار کې. الله د مدارس او مساجد حفاظت وکړي. الله ته موږ سره ټول اهل اسلام اعمال صالحه د مسلمانانو قبول کړي. یا الله رمضان د مغفرت میاشت زموږ ټول سره د حاضرین مجمع سره ټول امت بخنه مغفرت نصیب کړي. الله زموږ د ټول په حال باندې رحم وکړي. حسب عن سوالنا علمك بحالنا سهل علينا وعلى المؤمنين كل عسير. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. یا الله سور مسلمانان چې ستا په کور کې ستا په در کې ستا درشل ته ناست اعتکاف ته الله د ټولو اعتکافونه قبول کړي. الله د ټولو اعمال صالحه او توبه استغفار قبول کړي. یا الله زمونږ سره د ټول امت د دې دعاګانې سبب د مغفرت او د بخښنې وګرځي. الله زمونږ د ټولو جولۍ کې خیر واچي. الله د ټولو جولۍ کې خیر واچي. الله خره خاتمه زمونږ په ایمان او په کلمت جره کې. یا الله په خاطر د قرآن ستا زمونږ د ټولو دعاګانې قبول کړي.
زمونږ ټول مغفرت وکړي الله اخر خاتمه زمونږ د ټول اهل اسلام په دې کلمه چې لا اله الا الله محمد رسول الله